أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إيمان ولو لا تبطلوا من مباطل وإلا تحبطوا مسوز ويتاسو صدقاتكم صدقي خبلي خيراتنا خبلا يعني أجور صدقاتكم من أجور صدقاتكم أجرون دا صدقو خبلو لرم باطل ويا پسبان دي بالمن بإحسان سرا بالمن على الله فالله باندي یا علی السائل پسوال کون کی باندی احسان کے والأذى ومباطل ويتاسو دي صدقو لرا پا تکلیف باندی لصاحبها چه صاحب دا دیلا چالا چه صدقه ورکڑی دا اغیل تا تکلیف ورکی بیا یادی ورتا پا دی گوره صدقی مباطل وی صدقی مو دوڑی شو گوره کالذی ایک ابطال الذی پشانت د باطل ولو داغ کس ينفقو چه خیراتی مالو مال خپل لرا ریا الناس د پاره د خودنی د خلقو چې خلق ورته وای انه کریم دا خډیر نیک انسان دی سخی دی نو دا شانتی صدقی مباطل ویا ولا یؤمنو ایمان نلری پشان دغه چا صدقی مباطل وریا الناس چې خودنی د پاره د خلقو ولا يؤمنوا ایمان نلری بالله پا اللہ باندے والیوم الاخر پورز دا آخرت باندے فمثلوه پس مثال دا صدقی دا منان یعنی احسان کون کی صدقی یا صدقی دریاکار مثالا کمثل صفواننا پشانت دا مثال دا یو کانی دے صفوانن منا پاک غٹ کانے علیه چی پاغی باندی تراب خاوری وی فاصابه پس ارسی گهودی کانی لرا وابل مانا باران دا غٹ ساس کو والا باران المطر الشدید العظیم القطر سخت باران وی غٹ ساس کو والا باران وی وابل مانا باران دا غٹ ساس کو فترکه پس پریک دی هودی کانی لرا صلدا مانا نقیم بلا ترابنا پاک صاف بغیر دا خاورنا صلدا نقیم بلا تراب پاک صاف بغیر دا خاورنا نو لا یقدرنا قدرت نلدی دی علا شین علا ثواب شین نو داشان دا منان صدقه چه احسان کی خلقو باندی او دریاکار او دا کافر دا د خپل صدقه ثواب په یوم القیامه کې نشي پیدا کوله دی د خپل صدقه ثواب په یوم القیامه کې نشي پیدا کول لکه څنګه چې په دې کاني باندې خاوري وي او باران د ساس کو غړ ساس کو ولا راشي او ورته صاف شي دا شانتي کافر ریاکار منان چې احسان خلقو باندې کوي صدقه کړي نو دې ثواب نشي پیدا کولای په ورځ د قیامت ومثل الذين او مثل نفقة الذين مثال دا نفقی دا کسانو ينفقون چه خیراتی دی اموالهم مالون اخپلا ابتغاء مرضات الله دا پارا دا طلب دا رضامندی دا الله وتثبیتا منا د زړه په خوخه سره نه په خوشاله سره وتثبیتا د زړه په خوخه سره په خوشاله سره یا معنا وتثبیتا په تصدیق او یقین سره چې الله به ماتبه بدل را کیا چې تصدیق او یقین وي چې ماتبه الله د دې ثواب را کیا من انفسهم د نفسونو د دینا دا سه صدقه کړي چې نیت صاف ریای مقصد نوي او نبچا باندې احسان کیا کمثل جنت د دې د خیرات مثال پشانت د یو باغ دی الله وای بربوه داس باغ مکان مرتفع چې په مکان مرتفع یعنی یو چت زی باندې دا باغ برابر اصابها چې ورسیږي دی باغ لره وابل منا باران د غټ ساس کو فاتت پسرات لو کی دا باغ او کلها ثمرها پمی وجات خپلو باندې یعنی اخرجت ثمرها او باسی می خپلو لرا ضعفین دو چندا رب کریم فرمای فإن لم يصبها کچریون رسیږي هادي باغ لرا دغه جګ باغ لرا اوچت باغ لرا وابل باران د غړ ساس کو نو دمرا فطل منا فطل يكفيها پس کافی دے دلرا شبنما پرخا دمرو چت زی کې چې پس پرخم ورته کافی دا یا معنا لګ بارانا دا هم ورته کافی دے
نو دا شان مومن د صدقې مثال دی چې په اخلاص سره کړي په خنیت سره کړي داغه ثواب به دو چند کیږي لکه د دې باغ میوه چې دو چند کولې شي نو الله تبارک وتعالى بما پغس تعملون چې کوي تاسو بصیر بنا ده اوس بل مثال ورکړي الله تبارک وتعالى د ریاکار ايود منا ايحب ایا خوخوي ايود ايحب ایا خوخي احدكم یو کستا سنا ان تكون دا چوي له دلرا جنت یو باغ بستان باغ یعنی دلته استفهام انکاری دی نه خوخي یو انسانم داسې نه خوخي ان تكون دا چوي له دلرا جنت بستان یو باغ من نخيل د کجرون وعناب نو دنګرو تجري چې بهيږي من تحتها لاندې د باغنا الانهار ولي له دلرا فيها پدې باغ کې من كل الثمرات د هر قسمه میوجات نوي هر قسمه میوه پکوي واصابه او ورسيږي دغه باغ خاوند لرا الكبر بوډاواله وله وید انسان لا د باغ خاوند را د چا چې باغ دی ذریه اولاد ضعفاء عاجز یعنی صغار ماشومانا عاجز د کسب ناس کارم نشي کوله واړه ماشومان وي فاصابها پس ورسیږي هادي باغ لرا اعصار من ريح یو باد گرم هوا گرما اعصار یو هوا گرما باد گرم ورسیږي سخت فيه پدې کې چې په دې باد کې نارون اور وي هوا کې اور وي فاحترقت پس او سوځي دا باغ نو څوک دا خو خیاننا نو دغه شان د منان څوک چې احسان کوي او دریاکار صدقې چې دریانه ډکوي گویا که د ځان ته یو باغ جوړ کړی دی او په دې باندې دریا طوفان راغی او د احسان طوفان پراغه دا یو سوزولو ختم کړو نو دی ضعیف دی دنه بعد څه اعمال هم نشي کوله نو دا شانتی تاسو د اعمال پر یا باندې مسوځویا په احسان باندې مسوځویا اعمال مو ګوره دوړي شو نار یور فاحترقت پس اسوزین كذلك دغرنگ يبين الله بیان الله تبارک وتعالى لكم تاسو للآیات دلائل د قدرت بل لعلكم دې لپاره چې تاسو تتفکرون لک فکر وکیا تتفکرون تاسو فکر او سوچ وکیا یا ایها الذين امنوا ایمان ولو انفقوا من خیراتنا کویا صدقې کوي من طیبات د پاکو مالونو یعنی حلالات د حلال مالونو ګوره صدقې کوي زکات شو فرضي صدقه زکات ما کسبتم منا ما جمعتم هغه چې جمع کړی تاسو من الذهب والفضه د سرو زرو سپنزرونا ومما بعض د هغه مالونو هم تاسو صدقې کوي ومما د هغه مالونو اخرجنا چې وستې دي مونږ لكم تاسو لرا من الارض د زمکینا ها زمکینا سشه اوربشي غنم سبزي اندواني وغيرها شنکجات دته عشر ویل کیږي خو شرط پکې دا لګیدل دی ګوره ولا تیمموا منا الا تقصدوا تیمم منا قصد الا تقصدوا قسم کوي تاسو الخبيثه ردیتا یعنی خراب شیتا منه من اموالکم د مالونو خپلونه قسم کوي تاسو تنفقون چې صدقه کوي تاسو دا ردی خراب شي خرچه کوي ولستم حرکون په حالکون تاسو کې چې نه تاسو بیا اخذه اغستون کې دې ردی مال لرا خپل پتا خپل نه لې خیرات وینا دا کار مکوي الا مگر په دې طریقه تاسو اغستون کې ان تغمدو چې تاسو چشم پوشیو کیا سترګې پټه کې تاسو پاغه کې یعنی کڅوک تاسو ته دا مال په هدیه کې درکې مگر ته چې پسترګې پټه کې د حیا د وجنه ورته سترګې پټه کې واخلې نو داسې مال مو ورکوي تاسو په صدقه کې خیرات کې ان تغمدو دا چې پټه کې تاسو سترګې ان چشم پوشیو کې فيه پدې کې عالمو پوښي ان الله یقینا الله تبارک وتعالى غنی بے پروازات عن صدقاتکم صدق استاسنا یعنی اجت نلری تاستا حمید مرا محمود فی افعاله تعریف لایق دے الشیطان شیطان چې د یعدکم وعده کوي تاسو ته
په وخت د صدقه کې شیطان وعده کوي تاسو ته په وخت د صدقه کې یعنی یخوفکم یری تاسو د صدقینا ای ګوره چې صدقه ونه کې غریب کېږي بچی دي ماشومان دي یعدکم وعده کوي تاسو ته الفقر د فقیر یری تاسو ويأمركم امر کوي تاسو ته دا شیطان بالفحشاء ای بالبخل په بخل سره ګوره بخل ومنع الزکات منع د زکات یا عیاشه باندې یأمرکم بالفحشاء په بد کارونو باندې عیاشه باندې کله چې په زت کې راشي ودونه وینو ډمان وي په زت کې راشي چې ډمان غړيږي نو څومره مال شیندې نو یأمرکم بالفحشاء امر کوي په غلط کارونو باندې یا کا قال الكلبي كلبي سوى كل الفحشاء في القران طول فحشاء په قران کې فهو الزنا مرادنا زنا ده خو الا هذا دلته مرادنا منع د زکات ده من کوي زکات تاسو نه دا شیطان چې زکات ما ورکو غریبيږي والله تبارك وتعالى يعدكم وعدك تاسرا مغفرة دبخني لذنوبكم د گناهونو استاسو مغفرة لذنوبكم بخني د گناهونو استاسو ومنه د جانب خپلنا فضلا د فضل یعنی احسان زیاتی ثواب درکې تاسو لرا والله تبارك وتعالى واسع فراخ د رحمت د علیم پوهه یؤتی ورکی الله تبارك وتعالى الحکمت حکمت مختلف ترجمه دي يؤتي الحكمة قالوا ابن عباس رئيس المفسرين ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وي او قتاده سيب يؤتي الحكمة وركي الله تبارك وتعالى الحكمة من علم القرآن علم دا قرآن وركيا ها دارنگ ضحاك سيب هم ويؤتي الحكمة وركي الله تبارك وتعالى الحكمة من القرآن قرآن علم دا قرآن والفهم فيه بويا بدي القرآن کی من يشاء چاله چرا دوشي او مجاهد سيب هم يؤتي الحكمة وركي الله تبارك وتعالى حكمة مراد القرآن قرآن والعلم علم قرآن باندي والفقه بويا من يشاء چاله چرا دوشي نو يؤتي الحكمة وركي الله تبارك وتعالى الحكمة حكمت من علم قرآن باندي پناسخ منسوخ باندې ځان پوي ولو فهم د قرآن من يشاء چاله چې را دوشي ومن رغسوک يؤتى الحكمة چې ورکړې شو دلره حکمت یعنی علم په قرآن باندې په تفسیر باندې فقط په تاکید سره اوتیا ورکړې شو دغه انسان لره خیرن کثیرا یو خیر کثیر ورته ورکړې شو لوی خیر ورته ورکړې شو وما يذكروا بالناخلي په مثالونو د قرآن باندې الا مگر اول الالباب تاقل خواندانا وما انفقتم هغه چې تاسو خیرات وي من نفقه د نفقینا وما انفقتم هغه چې تاسو خیرات کوي تاسو من نفقه د نفقونا او نظرتم یا نظر کړی تاسو په نوم د الله باندې من نظر د نظرنا پس پورواله او کوي تاسو فإن الله پس یقینا الله تبارك وتعالى يعلمه علم لري پدې باندې یعنی يقبل قبل اذا كان لله کله چې د الله د پاره تاسو دا کار کړی وي وما للظالمين نشته ظالمانو لرا هغه څوک چې ریا نه ډک صدقه کوي نو دا ظالم دی وما للظالمين نشته ظالمانو د پاره من انصار څوک مددګارا ان تبدو من تظهروا کچره تاسو اظهار کوي ښکارا کوي تاسو صدقات واجب ولرا اوس دا خبره چې صدقه پټ ورکول بهتر دي که ښکارا نو فرضي صدقه چې ته ښکارا ورکې په ډاګه ډیګې باندې چې خلکو د تعلیم د پاره چې خلک پوه شي چې یره د زکات سرسایه دا ورکول پکار دي نو دا بهتره ده او نفلی صدقه چې پټ ورکې دا بهتر ده او که ښکارا ورکولی شي چې د ریا نه ځان ساتي نو دا جایز دي خو پټ ورکول چې دا بهتر دي ان تبدو کچره اخکارا کوي تاسو صدقات واجب ولرا فرضي صدقه زکات شو سرسایا فنعم هي نعم شيئا فنعم من نعم شيئا غور شي چې هي د اخکارا ورکول دي د فرضي صدقو لرا وان تخفوها او کچره تاسو پټوي ها دي صدقو لرا نفلي صدقو لرا
وتؤتوها ورکوي دی لرا الفقراء غریبان لرا فی السر پپټا فهو خیر لكما پستا غرد تاسو د پارا ويكفر رجي الله تبارك وتعالى عنكم استاسنا ګور صدقه السر تطفئ ختمي غضب الرب غضب در رب پپټا صدقه چکه ويكفر رجي الله تبارك وتعالى عنكم استاسنا من سيئاتكم بعض د گناهونو من داخلكم من د تبعیزی ولیک یعنی بعض د گناهونو نه ځکه چې حقوق العباد پکې شامل نه دي الہ العالمین حقوق العباد نه معاف کیا دا ټول چې راځي دا تاثیر په حقوق الله کې کوي من سیئاتکما بعض د گناهونو استاسنا والله الله تبارک وتعالى بما بغس تعملون چې کوي تاسو خبير خبردار ذات دی